پر لارې مې په هر شي کې سوچي د خپل ځان د نفس په هر شي کې مې سوچي د اولاد په هر څه کې د اولاد په تګ ورتګ په ناز ولاړه په مجلس پروته کې زموږ باید سوچي چې زوی ته کوي چې په چش باندې اخته د اولاد په بدی اندازه باندې نه لکو چې سبا دغه اولاد په ورځ د قیامت باندې مشر دا ګروان نیولی او الله ته فرمایي چې یا الله په دنیا کې زما تربیت نه کوي نو چې ستا په عذابو کې سخت عذاب دی دغه ستا ګران زوی ستا ګران ښځه او ستا ګران مور ستا ګران پلار دغه به په دې آخرت کې په ورځ د قیامت باندې دا ګواهي ورکوي چې خدای ستا په عذابو کې سخت عذاب یا الله هغه عذاب ورکړه نو چې موږ خپل اولاد ته په خپل 24 انچ ټي وي ورته یشي او یو قسم غټ موبایلان ورته یشي د ښځو د پاره علایده فلمان راشي او بیا ماختن تر سهار پورې موږ ښځې فلمان ګورو زموږ د کورو به کم حالات بیا به خود دا غورځلا پکښې پلانکۍ نجلۍ وغورځېدله د پلانکۍ لور وغورځېدل د پلانکۍ لمسۍ وغورځېدله د پلانکۍ خور وغورځېدله د پلانکۍ زوی پلانکۍ وغورځوله دا به ضرور بیا په موږ کې چې واره د فلمان راشي هلته پولیو راشي په هغه ځګي کې بیا زموږ دپاره بیرته آیا حالات یې چې یو ولور دي شپږ 7 لک روپۍ ته خدای په 7 لک روپۍ باندې اوس یو کور کار کوي او که د دې ښځې کم ولور دی دا به پوره کوي لهذا دا بل واره هم وویل چې په دې ولور کې باید یو څه کمي په دې کلي کې راشي په دې کلي کې دننه چې کوم ماحول دی هغه به موږ د دې شي څخه سمو که چیرې په ولور کې کمي نه راځي او یو تر بل خپله لور ګرانوو چې زما لور تر پلانکې تر لور نه ده کمه زما ده په ونیم او بل وایي زما ده تر پلانکې نه ده کمه زما ده په 50 زره بړاوو دلته مې د مسکینانو خواران ورتبا ورباد کړو د مړو خو نه مړ هغه هم تبا دي نه چې مړو په وسه باندې پراته لهذا په دې شي کې باید داسې مکمل نظر وشي د دې کلي مشران او د دې کلي علما د دې علاقې علما پر دې شي باندې کښیني ولې ځکه دا زموږ سخت ضرورت شی دی دا ودونه خو ډېر د نکاح د ضرورت شی دی عقد د نکاح دا یو عبادت دی نو عبادت باید په ډېرو پیسو باندې نه کړي خرڅ بلکې هغه په داسې اندازه باندې وشي چې هغه ولوره دومره قدرې چې بعد د ښځې هلته چې کم د منډو ګزاره ده کم دغه عددي چې کم شیان دي هغه باندې په وشي خدای دې د 80 زره پلنګ نه وراوړي خدای الله دې د 500 زره یو قسم د شان نه وراوړي بلکې کم شان وراوړي په دې باندې انسان نه انسان کیږي خدای پاک دې پر دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي ان شاء الله روانه جمع بیا ان شاء الله په دې باندې سم مجلس ته سم مسایل او څه خبرې پاتې سولې چې هغه موږ ورته فکر نه دښنیکشنی مسلې لیکن په عذاب او وجه باندې ډېر غټي دي خدای تعالی دې موږ د دار کم عذابات څخه وساتي چې هغه الله تعالی او د الله رسول فرمایلی خدای پاک دې پر دې خبرو باندې مکمل د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علينا الا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا الله ته پر موږ ټول باندې قبر عذاب اسانه کې خدا پاک ته د ورځ د قیامت حساب او کتاب را باندې اسانه کې خدا پاک ته د موږ سره مکمل حساب او کتاب مکه خدا پاک ته موږ غیبی وبخښي یا الله چې کوم بد فعلی کوم بد عملی په موږ کې خدا پاک ته موږ ته توفیق ته توبه نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم